بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د سورۃ منګه د مبتدا او د خبره شروع کړو او د هغه قواعد منګه وې. اول منګه د مبتدا او د خبر یو ځای تعریف کړو چې هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه، احدهما مسند الیه ويسمى مبتدا والثاني مسند به ويسمى خبر. چې دا هغه دوه اسمونه دي چې د عوامل لفظینه خالی وي او یو پکې مستند له واقع کیږي، یو پکې مستند کم چې مستند له واقع کیږي ایت مبتدا وي، کم چې مستند واقع کیږي ایت خبر وي. جدا جدا تعریفونه کې نو د مبتدا تعریف سره هو الاسم مجرد عن العوامل اللفظيه المسند او دا خبر تعریف بیا به مبتدا او په خبر کې عامل څه شری نو بری کې سو قولونه دي درې. یو قول بګیدا ده چې په مبتدا او خبر دواړو کې عامل معنوي دی چې څه شری ابتدا ده. دویم قول ده چې په مبتدا کې عامل معنوي دی چې سره شری ابتدا ده او په خبر کې عامل لفظي دی چې څه شری مبتدا ده. او دریم نمبر چې مبتدا او خبر دواړو کې عامل لفظي دی چې مبتدا په خبر کې او خبر په مبتدا کې عامل دی. بیا موږ دا خبر وکړه قاعده اوس موږ وایو چې اصل په مبتدا کې دا خبره چې دا معرفوي او خبر کې دا خبره چې دا نکري. د دې وجه موږ ویلی و چې اصل په مبتدا کې دا خبره ول چې دا معرفوي ځکه دا محکوم علیه واقع کیږي او محکوم علیه دا ذات معین وي دا سوي او خبر چې دا صفت واقع کیږي حال واقع کیږي نو دې لپاره دا ضروري نه دی معرفت واله دای لپاره ضروري نه دی. بیا موږ دا وی چې نکره کو مبتدا نشي واقع کېږي او چې کله په نکره کې تخصیص پیدا شي، تخصیص معنی خاصواله لګلاول د ډېر خلک مراد وي نکره نه، او چې کله به تخصیص پیدا شو نو بیا به لږ خلک مراد وي. لګته ولا عبد مؤمن خير من مشرك، نو دلته دا عبد دا موصوف ته او مؤمن صفت ته، نو چې د مؤمن سره دا صفت قید نه لګیدل، د عبد سره د مؤمن دا قید نه لګیدل، نو دینا مؤمن غلام مرادو او کافر غلام ته مرادو يهودي ته مرادو هر څه ته مرادو. خو چې کله د عبد سره قید د مؤمن ولګو نو بری کې تخصیص به خاصواله به پیدا شو، یعنی هر غلام ته نه مرادو بلکې هغه غلام ته مراد چې کم سوي مؤمن هغه پوښتنه به تخصیص باندې بیګامان چې تاسو کړو د تخصیص څه ته وي نو تخصیص دغه ته وي چې اول یو لفظ ټول ته عام ټول د شامل وي او چې کله سره صفت راشي نو په دې کې دا بیا د بعض قسم سره خاص نه تخصیص ته وجینا په مبتدا په نکره کې چې کله تخصیص پیدا شي نو بیا مبتدا واقع کېږي. بیا موږ ویلو چې تخصیص په نکره کې تخصیص پیدا کیږي دا غي شپږ وجې دي. نمبر 1 صفت ملفوظه لکه والا عبد مؤمن، و موږ وی چې تخصیص پیدا کیږي دا علم د متکلم د وجې نه چې کله د همزه استفهام نور سو دا ام متصلنا سردار راشي نکره راشي. دریم نمبر موږ چې کله نکره تحت النفي واقع شي او څلورم نمبر د صفات مقدره د وجنه او پنځم د خبر مقدم کېدو د وجنه او شپږم نمبر چې نکره متکلم طرف ته مضافي دا غي تفصیل شو. بیا کله په جمله کې دوه اسمونه راشي یو معرفه بل نکره نه کم چې معرفه یا مبتدا جوړو او کم چې نکره بس جوړو خبر جوړو دا شو. بیا موږ کله چې په جمله کې دوه اسمونه راشي دوه معرفه نو بیا چې کم ستا خوغه جو معرفه جوړو دا خبر جوړو او کم چې خوغه جو هغه مبتدا جوړو پوه شئ. بیا کله اصل په خبره کې دا خبره چې دا مفرد وي، اصل په خبره کې دا خبره چې دا سوي مفرد وي. مفرد بیا عام دی کا خالص مفرد وي او کا مرکب ناقص وي. او کله کله دا خبر جمله هم واقع کېږي شي، کله کله خبر جمله هم واقع کېږي شي. جمله واقع شولا نو بیا جمله اسمیه عمرت لشي لکه زید ابوه قائم، او جمله فعلیه عمرت لشي لکه زید قام ابوه، جمله شرطیه عمرت لشي لکه زید ان جاءني فاكرمته، او جمله ظرفیه عمرت لشي. بیا ظرفیه ما تاسو ته چې ظرف په قسم لري، یو ظرف حقیقي دی یو ظرف مجازي دی. ظرف حقیقي ظرف زمان ظرف مکان ته وای او دا په ترکیب کې مفعول فيه واقع کیږي. څه واقع کیږي؟ مفعول فيه. خدا مفعول فيه چې واقع کیږي دا به فعل یا شبه فعل لپاره واقع کیږي. د سره لپاره فعل یا شبه او دا شان جار مجرور دا هم ظرف ته ظرف مجازي دی.
نه چې جار مجرور راشي یعنی ظرف چې راشي په هر ځای کې کا ظرف حقیقي دی او کا ظرف مجازي دی نه دا به منګه فعل یا شی به فعل پوری بتړو کدا فعل او شی به فعل په لفظونو کې موجود او جدي ته ویل کېږي ظرف الله متعلق او کله موجود نو صورت وي ظرف مستقر متعلق بیا جار مجرور په کلمه کې راشي یا ظرف په کلمه کې راغی او د دې هغه دغه موجود نه متعلق موجود نه یعنی په دې جمله کې فعل یا شی به فعل نشته چې منګه پوری دا وتړو نو بیا به منګه دیلا فعل یا شی به فعل براو باسو نو فعل بوله راو باسو که شی به فعل بوله راو باسو نو بده کې اختلاف ده بسرین وای چې فعل براو باسو زکه وای چې دا عامل جوړیږي او اصل په عامل کې دا خبره ده چې دا به مبتدا دغه وي د فعل وی جمله وي او کوفین وای چې دا جار مجرور زموږ متعلقو نو دا په شی به فعل پورې متعلقو زکه و چې دا خبر جوړیږي او اصل په خبر کې دا خبره چې دا سوي مفرد وي او اسم فاعل اسم مفعول د وظیفه په اعتبار سره مفرد وي یعنی ضمیر پکې نه وي دا ورستو چې بیا کله د فعل مضارع سره مشابهت راشي نو د فعل مضارع سره د مشابهت توجه نه پرې کې ضمیر پټ وي الګه پوښتنه ونی باندې ها نو منګه بیا دا خبر وکړه چې جار مجرور چې منګه بچا پوری ته لوا وا په لفظونو کې نه موجود فعل یا شی به فعل نو دې لمه منګه دا وخت مناسب فعل کوم ته معلومي یا شی به فعل موږ ته معلومي دا وخت مناسب موږ راو باسو خو کدا وخت مناسب موږ ته معلوم نو جو بیا منګه افعال عامه نه راو باسو افعال عامه سلور دي کون ثبوت وجود اصول یعنی د دې نه بیا فعل موږ راو باسو کان ثبتا وجدا او حصل او یو منګه د دې اسم فاعل او باسو ثابتون او کائنون او یا موجود شی به فعل براو باسو په دې خبره باندې پوه شوي بیا موږ دا خبر وکړه چې کله دا خبر جمله راشي نو په دې جمله کې یو ضمیر پکار دی چې هغه ضمیر براجع وي د مبتدا ته او د دې وجه دا ده چې جمله مستقل بنفسه وي د دې چاته ضرورت نه ځکه چې په جمله کې فعل او فاعل یا مبتدا خبر یا په جمله کې بخپله موجود دی د مبتدا سره چې تعلق موږ جوړو نو یو وجه په کتاب کې لیکلی دا چې دا به ضمیر وي د دې نه علاوه نورم راتلی شي لکه الف لام عهدی راتلی شي لکه نعم الرجل زید او اسم ظاهر کله د دې په ځای باندې راتلی شي لکه الحاقه ملحاقه او کله کله ضمیر شان راتلی شي لکه قل هو الله احد کله کله ضمیر قصر راتلی شي نو دا تاسو ان شاء الله غټ کتابونو کې بیا زده کوئ ولله چې په کتاب کې ضمیر لیکل او کله چې قرینه موجوده وي نو دا ضمیر حذف کول هم جایز دي لکه موږ وی چې قرینه دا الثمن ومنوان بدرهم دا اصل کې الثمن ومنوان منه بدرهم دغه قرینه دا چې لکه دلته کې دا مکه نوم واغه سود دي سيزو نو قیمت هم ډېر دغه سیس بیانې د بل سیس نه بیانې او په دې کې بیا موږ قاعده بیان کړو چې کله جار مجرور د دې نه مکه اسم راشي او اسم نکره وي نو بیا به دا نکره اسم دا به موصوف واقع کیږي او جار مجرور به سره خپل متعلق نه دا به د دې لپاره صفت واقع کیږي او کله چې د جار مجرور نه مکه اسم معرفه راشي نو دا اسم معرفه به ذل حال وي او جار مجرور به سره خپل متعلق نه دا به حال جوړیږي پوه شئ بیا به موږ دا خبروم تاسو ته پون کړی و چې لکه کله چې کله جار مجرور موږ چا پور متعلق نو دا متعلق و موږ د فعل یا د مکه اسم په شان درو باسو کمکه مبتدا د تسنیه وا جدا به مو تسنیه راو باسو کمکه جمع جدا موږ جمع راو باسو صحیح شولا بیا موږ دا ویلو چې اصل په مبتدا کې دا خبره ده چې دا مقدم وي او اصل په خبر کې دا خبره ده چې دا مؤخر وي ځکه مبتدا محکوم علیه جوړیږي او محکوم علیه دا ذات وي او خبر دې دا حال وي او صفت وي نو ذات مقدم وي په صفت باندې دیو جن مبتدا مخکې پکاره او کله کله دا مبتدا مؤخر کیږي هم او خبر مقدم کیږي او چې کله موږ مبتدا ورسلو کو د دې مبتدا د موږ مبتدا مؤخر او خبر مخکې کو نه د خبر مقدم لکه تاسو دې ترکیب کو لیکل لهم عذاب عظیم نه لهم جار مجرور دا متعلق شو په ثابتون پورې ثابتون چې فعل خپل فعل متعلق نه شبه جمله خبر مقدم او عذاب عظیم مرکب توصیفی موصوف صفت دا ملکر دا مرکب توصیفی شو او دا مبتدا مؤخر شو دا به سره وایو بیا موږ دا خبره او قاعده ویلې و چې د یو مبتدا لپاره ډېر خبرونه هم راتلی شي که به عطف سره که بغیر د عطف نه خو د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې کله دا خبرونه د یو نه زیات خبرونه واقع کېږي د دوی به د یو بل سره تضاد نه وي که د یو بل سره تضاد نو بیا هغه د یو مبتدا لپاره نشي واقع کېدلی لکه ته داسې نشي ویلی چې زیدون عالمون و جاهلون
او بیا کله کله د یو مبتدا لپاره ډېر خبرونه راوړل جایز دي او کله کله د یو مبتدا لپاره ډېر خبرونه واجب دي چې کله معنی بغیر په یو خبر باندې معنی نه پوره کیږي نو بیا دوه خبرونه راوړل واجب دي لکه د الخل سرکا حلو خامز خوګدا او ترودا نو کله چې د الخل حلو نو دا خبره غلطه ده دغه چې معنی بیا د سرکا خوګدا نو سرکا خوګا نه پوه شو یا ته الابرق اسود و ابيض ابرق برق چې برق دا سپین او توري نو کتر شي الابرق اسود ابرق اسود د تور ده دا معنی غلطه ده نو دلته دویم خبر راوړل د دې لپاره سړي واجب دی واجب هغه پوه شوي د دې ځای پورې چې دا څومره د مبتدا خبرې وي نو دې ته ویل کېږي مبتدا قسم اول څه ورته وایي مبتدا قسم اول اوس د دې ځای نه موږ باس کو د مبتدا قسم ثاني زما په خیال تاسو بروز کال نه همیر ویل لري نو پر همیر کې مبتدا قسم ثاني نشته که تاسو تعلیم نه ویلې یا بل کتاب ویل پای کې با تاسو ته مبتدا قسم ثاني راغلی و خو دا تاسو ما په خیال بروز کال نه تاسو نه ویل راځي د شعر چې د مبتدا په قسمونه دي یو ته مبتدا قسم اول او یو ته مبتدا قسم ثاني نو دا دې ځای پورې چې رقم وشوله نو دا مبتدا قسم اول و چونکه دا مبتدا ډیره زیاته استعماليږي او دا په کلام عربي کې ډیره زیاته وي دا مبتدا قسم اول د دې وجنه د دې سره د قسم اول قید نه لیکل کېږي چیرې دا مبتدا قسم اول دی خو چې په کوم ځای کې هم راشي په کوم ځای کې هم راشي جو خلکو ته پته لګي چیرې دا هغه مبتدا د قسم اول ولا مبتدا ده چې قسم ثاني مبتدا دا غي سره پته دا خبره کوي چې دا مبتدا قسم ثاني ده تاسو مبتدا قسم ثاني مخکې ویلي دي چا مخکې دې باره تاسو معلومات شته ها مبتدا قسم ثاني دا هغه صيغه د صفت ته مبتدا قسم ثاني هغه صيغه د صفت ته صيغه د صفت نه پیژنم اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل او صفت مشبہ مصدر دا ټول چې نو دا شبه فعل چې دا صيغه صفت نو هغه صيغه د صفت ما ته فکر دی کنده هغه صيغه د صفت چې د حرف استفهام یا د حرف نفي نه ورستو راشي هغه صيغه د صفت چې د حرف استفهام یا د حرف نفي نه ورستو راشي او ورستو اسم ظاهر کې د عمل کړي ورستو پر اسم ظاهر کې عمل کړي ورستو په څه کې عمل کړي اسم ظاهر کې دا مبتدا قسم ثاني چې دا کنه دا په ترکیب کې مسند الیه نه جوړیږي مسند الیه نه جوړیږي بلکې دا مسند جوړیږي څه جوړیږي لکه په دې مبتدا کې او په هغه مبتدا کې دا فرق دی په دې مبتدا کې او په هغه مبتدا کې دا فرق دی چې هغه مبتدا په کلام کې څه وي مسند الیه وی کنه موږ هو اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند الیه خو شوي خدا دې نه دا هغه اسم دی هغه صيغه د صفت چې هغه واقع شي ورستو د حرف استفهام نه یا ورستو د حرف نفي نه او دی صفت عمل کړي ورستو پسګه په اسم ظاهر کې عمل کړي ورستو په اسم ظاهر کې لکه ګوره ما قائم زید ما قائم زید او دوی مثال له قائم زید نن وایو چې دا مبتدا قسم ثاني ده هغه صيغه د صفت ده کنه اسم فاعل ده کنه چې دا حرف استفهام دا حرف استفهام ده د دې نو ورستو راشي او یا د حرف نفي نو ورستو راشي او دی عمل کړی په ورستو اسم ظاهر کې ورستو اسم ظاهر کې پوه شو به باندې نه دې چې موږ ترکیب کوو نو موږ به څه کوو ما نافیه ده قائم مبتدا قسم ثاني او اسم فاعل او دا زید دا فاعل له اسم فاعل سره خپل فاعل نه جمله فعلیه جمله دا شی به جمله شو څه څه لگا شی به جمله لکه بلې خبره باندې پوه شوي وزن لګي د زید عمل د قائم عمل کړه دی په زید کې پوه شوي به باندې خود څه ته نشي کولای د دې ترکیب ته څه نشي کولای دا د دې پورته تاسو پوه شوي د دې پورته پوه شوي تاسو وز د دې یو ترکیب چې کله دا سماته تاسو وړو به مخکې
صيغه د صفت د مبتدا قسم ثاني څه ته وایي کله صيغه د صفت دا حرف نفي یا د حرف استفهام نو وروسته راشي او دی صيغه د صفت عمل کړي بس کې په اسم ظاهر کې دا اسم ظاهر چې دی کنه دا عام دی یو اسم ظاهر حقيقي دی لکه دا منغوي یو اسم ظاهر حکمی دی د اسم ظاهر حکمی نه مراد ضمیر مرفوع منفصل دی سره لکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي اراغب انت عن الهتي اراغب انت نو دلته ګوره دا صيغه د صفت نو د استفهام نو واقع ده او دی عمل کړه روسو په انت کې او انت چې دا ضمیر ده نو ضمیر مرفوع منفصل د اسم حکمی په حکم کې وي د اسم ظاهر حکمی په حکم کې د اسم ظاهر حکمی په حکم کې لکه پوه شو به باندې ها نو صيغه د صفت چې روسو د حرف استفهام یا د حرف نفي نه واقع وي او دی عمل کړه بس کې په اسم ظاهر کې ها عمل نه څه مطلب ده چې یعنی دې صيغه د صفت اغیلا رف ور کړی صيغه د صفت اغیلا سور کړی رف ور کړی د دې درې صورتونه جوړیږي یو خدا صورت ته چې صيغه د صفت هم مفرد وي او د دې نورستو اسم ظاهر هم مفرد وي صيغه د صفت هم مفرد وي او ورستو د اسم ظاهر هم مفرد وي دویم صورت دا ده چې دا صيغه د صفت چې دا مفرد وي صيغه د صفت څه وي او ورستو اسم ظاهر تسنیه او جمع راغلی لکه ما قائم زي الزيدان او ما قائم الزيدون خوشوي او دریم صورت دا ده چې دا صيغه د صفت هم تسنیه او جمع او ورستو سره اسم ظاهر هم تسنیه او جمع لکه ما قائمان الزيدان او ما قائمون الزيدون پوه شو به باندې سو صورتونه دي درې نمبر 1 صورت سره چې صيغه د صفت هم مفرد وي او اسم ظاهر هم مفرد وي دویم صورت چې صيغه د صفت مفرد وي ورستو اسم ظاهر سوي تسنیه وي یا جمع وي دریم صورت چې صيغه د صفت هم مفرد تسنیه وي او ورستو اسم ظاهر هم تسنیه وي او دا صيغه د صفت هم جمع وي او ورستو اسم ظاهر هم سوي نو په دې صورت کې دوه ترکیب کېږي چې کله صيغه د صفت هم مفرد وي او اسم ظاهر هم مفرد وي یو خدا ترکیب د کم چې موږ وکړو وین ترکیب دا ده چې معنا فی والا او قائم اسم فاعل خبر مقدم خبر مقدم او زید المبتدا خدا و مبتدای قسم اول مبتدا بسې قسم اول او دا قائمون بسې خبر مقدم پوه شئ یو ترکیب دا ده کم چې په دې مخکې طریقه باندې مونږ وکړه دا لکه دا زیدون مونږ مبتدا اول واغسته مبتدا مؤخر او دویم ترکیب دا دی چې دا قائمون صيغه صفت اسم فاعل او زیدون ولا سره فاعل له اسم فاعل لپاره الهغه پوه شو به باندې پوه شو چې کله دا دوه صورتونه نو په دې کې یو ترکیب کیږي لکه په دې صورت کې مونږ وایو ما نافیه ده او قائمون صيغه صفت ده او اسم فاعل ده کنه او دا زیدان ولا فاعل له پدې کې لکه ته څه شي کوله چې دا الزیدان مبتدا مؤخر واخلي او دا قائم ولا خبر مقدم واخلي ځکه چې بیا به د مبتدا او د خبر په منځ کې با مطابقت راځي دا مبتدا او خبر په منځ کې بس نه راځي مطابقت نه راځي لکه پوه شو به باندې نو پدې کې بیا دا ترکیب صحیح نه ده لکه پوه شو به باندې دا شان د قائم الزیدون د ریکم د قشن خبره ده چې دا به څنګه صفات اغلی زیدون بولا فاعل اخلي پوه شئ او مخکې مونږ ویلي چې کله د فعل لپاره یا شی په فعل معنا د فعل چې کله دې نسبت چې فاعل اسم ظاهر وي نو فعل لري لپاره نو راوړل شي ولې کنه په دې کې صرف دا یو ترکیب صحیح دی او پر قائمان زیدان په دې کې صرف د مبتدا خبر دا ترکیب صحیح دی انده چې به وي چې معنا فعل او قائمان خبر مقدم او زیدان مبتدا اول او مبتدا مؤخر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه په دې صورت کې با دا صيغه صفت دا با تا عامل نه جوړه او په دې کې هم د قشان دی به ما نافیه او قائمون خبر مقدم او زیدون مبتدا مؤخر الهغه پوه شو به باندې په دې کې اوس دا عمل نه کړي دی عملو نه لري وسګه عمل نه کړي ځکه دا قائمان تسنیه نه سره
او دی په هغه ضمیر کې عمل کړی پس کې عمل کړی په هما ضمیر کې عمل کړی دی پس کې عمل کړی په هم ضمیر کې عمل کړی امون وی چې صيغه صفت دی ته وای چې حرف استفهام او د حرف نفي نو ورستو راشي او ورستو په اسم ظاهر کې عمل کړی پس کې عمل کړی نو ګور دلته کې په اسم ظاهر کې دا عمل کړی چې دی قائم الزیدان لرب ورکړ دا په حالت رفیع راغلی دا په حالت رفیع راغلی لکه دا جمع مذکر سالم حالت رفیع په اوس سره کنه دا تسنیه حالت رفیع په سره طالب سره خدل کې ما قائمان الزیدان کدی عمل کړی وې نو بیا با دا قائمان نو بکار بیا څه پکارو قائمن پکارو نو چې قائمان تسنیه ضمیر دی تسنیه را نو په تسنیه کې هما ضمیری نو وای قائمان اسم فاعل هما بغیر فاعل فعل سره خپل فاعل نه خبر مقدم او زیدان مبتدا مؤخر خدا به بیا مبتدا او قسم اول باخلو قسم ثانی بناخلو لکه مبتدا قسم ثانی چې دی کنه دا اسم فاعل اسم مفعول پکار دی پرې خبره باندې پوه شو تاسو ها دا به چې د مبتدا قسم ثانی څه تعریف دی چې هر هغه صيغه صفت چې حرف استفهام یا د حرف نفي نه رستو راشي او دې صيغه صفت عمل کړي پرستو په اسم ظاهر کې دا عمل نه مطلب سره چې دې رستوري اسم لې خراب ور کړي پوه شوي دا وګوره بیا زما کې واعلم پدې خبره باندې ته پوښه چې ان لهم چې د دین هاتو د پاره قسما اخر من المبتدا د مبتدا یو بل قسم هم دی ليس مستند الیه چې هغه مستند الیه نه جوړیږي چې مستند الیه دا مبتدا قسم اول او په مبتدا قسم ثانی کې څه فرق دی چې مبتدا قسم اول مستند الیه وي او مبتدا قسم ثانی مستند الیه نه وي بلکې څه وي مسند وي لکه دا موږ شبه فعل دی کنه نو فعل او شبه فعل دا فعل دا پدای کې راځي په مسند کې راځي ځکه دا فعل قسم دی څه قسم دی او دا مبتدا قسم ثانی څه تعریف کوي وهو صفه دا هغه صيغه صفت ده وقعت بعد حرف النفي چې واقع شوی د حرف نفي نه ورستو لکه ما قائم زید او بعد حرف الاستفهام یا د حرف استفهام نه ورستو راغلي لکه تسوي اقائم زید بشرط فشرط د سرا ان ترفع تلك الصفه اسما ظاهرا ان ترفع تلك الصفه اسما ظاهرا چې رفع باور کړی وي دغه صيغه صفت اسم ظاهر لرا چلا اسم ظاهر نه مطلب دا دی چې ضمیر مستتر بنوي اسم ظاهر نه مطلب دا دی چې ضمیر مستتر با نوي ضمیر مستتر بنوي دې کې منګه دا کو چې اسم ظاهر کا حقيقي او که اسم ظاهر سوي حکمي وي چې اسم ظاهر حکمي نو بلې کې بس داخل شي دا ضمیر مرفوع منفصل سو کې داخل شي لکه راغب انت عن الهتي اقائم انت نحو ما قائم الزيدان او اقائم الزيدان بخلاف ما قائمان زيدان وقائمان زيدان چې دا بګنی ما قائمان زيدان لکه چې په دې صورت کې د قائمان عمل کړل پس کې په ضمیر کې نو دا قائمان دا به صيغه صفت نه لکه تاسو په دې خبره باندې پوښوي هغه په دې خبره باندې پوښوي تاسو ها نو منګ نن سبق سوې مبتدا قسم ثانی منګ مبتدا قسم ثانی دا هغه مبتدا ته لګيږي چې هر هغه صيغه صفت چې د حرف استفهام یا د حرف نفي نو ورسره راشي دا به تاسو ان شاء الله د اسم فاعل بحث چې کله موږ ورسو اسم فاعل اسم مفعول نو آی کې به تاسو وایي چې اسم فاعل چې عمل کوي یا اسم مفعول چې عمل کوي نو دې لپاره دوه شرطونه دي یو دا شرط چې په معنا د حال او استقبال باندې وي او دویم دا شرط چې په 500 سيزونو کو په وسیل باندې اعتماد کړي یو په حرف نفي استفهام د پروس کړبت سویری نو هغه صيغه د صفت چې د حرف نفي یا د حرف استفهام نو ورستو راشي او دې صيغه د صفت عمل کړي په ورستو اسم ظاهر کې یعنی دې اسم ظاهر لا دې صيغه د صفت عمل دې کې دې لري رفع ور کړي بیا ما دا سوي په دې کې درې صورتونه جوړيږي چې صيغه د صفت هم مفرد وي او ورستو اسم ظاهر هم مفرد وي لکه اقائم زید او ما قائم زید دویم صورت دار چې صيغه صفت مفرد وي او ورستو اسم ظاهر تثنیه یا جمع راغلي لکه اقائم الزیدان او ما قائم الزیدان اقائم الزیدون
ما قائم الزيدون. نو بدید فو صورتونه کې با دا صيغه صفت دا به مبتدا قسم ثانی جوړیږي او دا ورستو با زیدون او زیدان او زیدون دا به فاعل جوړیږي د اسم فاعل لپاره لکه پوه شوي او ما قائمان زیدانه پدې کې دا قسم ثانی د مبتدا نشي جوړېده زکه نشي جوړېده چې دلګي دی قائمان دا اگر چې صيغه صفت دا اگر چې حرف نفي استفهام نور سراغلی دا او عمل په اسم ضمیر کې کړه په اسم ظاهر کې نه کړه د دې وجنه دا د مبتدا قسم ثانی نشي جوړېده نو دې ترکیب موږ کوو ما قائمان زیدانه چې ما نافیه او قائمان خبر مقدم ده او زیدان دا سره مبتدا قسم اول مبتدا مؤخر لکه بری خبره باندې پوه شوي یاد بشي دا د مبتدا خبر دا ټول سبق به یاد کړئ ان شاء الله سبق پر دې خبره کې موږ دا خبر وکړه لکنه چې دا صيغه صفت نه چې دا کله مفرد وي صيغه صفت هم مفرد وي او اسم فاعل چې نه دا درې نو اسم ظاهر چې دا مفرد وي نو بری کې دوه ترکیب کېږي یو ترکیب خو بری کې دا ده چې دا ما نافیه واخله او قائم دا خبر مقدم او زید مبتدا قسم اول مبتدا مؤخر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دوی ما تاسو وې چې ما نافیه او قائم دا اسم فاعل مبتدا قسم ثانی دا وای مبتدا قسم ثانی او دا زید دا فاعل له د چا لپاره دا اسم فاعل لپاره خو فاعل قائم مقام د خبر فاعل قائم مقام د خبر نو دا مبتدا قسم ثانی سره خپل خبر د قائم مقام خبر نه جمله فعلیه خبریه پوه شو به باندې مطلب لګا دا شی جمله نه جوړیږي موږ شی جمله جوړ کړل کنه نو شی جمله نه جوړیږي بلکې قائم زیدون یو هغه ټول ترکیب ده او قائم زیدون قائم صيغه صفت اسم فاعل او مبتدا قسم ثانی زیدون دا فاعل له د چر لپاره د اسم فاعل لپاره او قائم مقام د خبر ده مې مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمه خبره دا شان دي ما قائم الزيدان د دې ترکیب دا شان دي چې ما نافیه قائم صيغه صفت مبتدا قسم ثانی اسم فاعل او زیدان دا فاعل د چر لپاره د قائم لپاره خو قائم مقام د خبر مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمه خبره لکه پوه شو به باندې او په ما قائمان زیدان باندې کې یو ترکیب ده ما نافیه او قائمان خبر مقدم او زیدان مبتدا مؤخر مبتدا قسم اول مبتدا سره خپل خبر نه جمله اسمه خبره لکه پوه شوي پرون ما تاسو ته په دې ګروپ کې یو صفحه ده لګلو که تاسو یې چی د حق نه با تاسو د خپل خوخه لس جملې با په ترکیب سره ولیکئ د خپل خوخه لکه پوه شو به معنی د حق جمله د حق صفحه نه با لس جملې د خپل خوخه دا ولیکئ او زه ان شاء الله ورستو تاسو ته نو مبتدا قسم اول ترکیب براو په سما برته ولیکم ان شاء الله په کوم ولیکئ